دسته خبره په دې خبره ورسې چې در علوي چې ستا ښځه بېګا تلې وه د غالک سره دغلته وه د میراني سره کم دی چې راوستې. اس میں گھر کے اندر ایک سوتیلا بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو اور بھائی کو اور اس کے علاوہ بہن بھائی چھوٹے تھے 5 بندوں کو ٹوٹل اس نے فائر کر کے مارا تھا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مرګرو. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې داسې هفته 10 ورځې پهله د پبود اڼې په حدود کې یو کس لګي شوی، خپل پلار یې وژلی، ورور یې وژلی، مور خور او بل ورور په دې شیز کې زخمی شوی. دا ملزم چې کوم دی دا پولیس نیولې دی. د سره به خبرې کوو چې دا واقع څنګه شوی وه او د پولیس سره به هم خبرې کوو چې دی دا ملزم څنګه ونیو. ګرانو مرګرو، په 3 مئی باندې چې د بپود اڼې په حدود کې کم ملزم خپل پلار او ورور وژلی او مور خور او ورور زخمی کړي، هغه ملزم سره ولاړ د سره به خبرې کوو چې دا واقع څه شی وه چې خبره دې مرګ پورې لاړه. ستا څه نوم دی او دا جنګ جګړه په څه شی وه؟ جی زما نوم کرام الله دی او جنګ جګړه په دې شوې وه چې د دغسې پیغورونه راله کوي. کله یې زه شرمولم، ما لکه واده ماده مې هم کړی، ښځه مې د بچي مې دي، ده راپورې هسې تړل مړل کول. نو بس جی بیا اوس ډېر زیات یې شرمولو که نه چې اول یې واده نه و کړی هم یې شرمولو. وی چې لاړو نو بټۍ کې راله منشي ته ووایي چې چیو روټۍ راته نه راکوي. نو هغه به بیا هم پورې خندل چې تاسو یو پلار ته چیو روټۍ نه شوه. دله ما ووایي چې دا جي ته کله بغیر روټۍ او بغیر چیو پاتې چې تا دغه وکړه. وایي ما له چا وایي چې د ده 2 خویندې دي ناستې دي پېغلې زړې شوي دي. نو ما وایي که زه ډېر راباندې خوږ کړه واده یې راته وکړو چې واده دې اوس وکړو. 4 بچو مور دې په 80,000 روپۍ دې وایشته را دې وسته. نو خیر دې اوس خو مهرباني کو دی له خو نام کو کوه که نه مونږ یې د ویانو پسې ګرځو منډې تړې و لکه ټول لکه خارقتي شانې کې سپونمونو ډکو. اوس دې پاک مونږ ته ښه کړه لکه چې را زلمي شو. نو اوس د تنګول کول لکه وی پلار به مونږ پورې په د کس ته تړل. کله به وي چې د جینۍ سره داسې کار کړی، کله به وي د مور سره یې کړی. دې وي چې دې به غوسه شي یا به ځان ولي یا به لکه دا ښځه پرېږدي دې له به طلاق ورکړي. انظامونه یې لګول جي. په دغه ورځ ته چېرته نه راغلې او په دغه ټایم پسې جګړه وشوه او بیا دا ډز تا څنګه وکړو؟ زه په دغه ټایم چې و نو په دغه ټایم ما یو ورور ته رنګ ورکړو، ربیګل یې نامه ده، هغه ته مې رنګ ورکړو. ورته مې وویل چې دغسې کار دی ربیګله دا ولې ته کور ته نه راځې، کته دې وړې ده او کور نه خفه شوی. وایي چې دغه د پلار راته حصه نه راکوي او تاسو هم را سره جګړې مګړې کوئ او کور مې دغسې ځای نشته نو زه ځکه دلته پردي ځای کې ناست یم. نو ما ویلې چې زه خو تاله زه ستا پلار خو نه یم چې زه تاله حصه نه درکوم. تر ما که ما ډېرو کسانو ته بزرګیانو ته یې ویلي چې دغسې ما له د ورور حصه نه راکوي. نو ما ویلې چې زما څه کار دی چې ته ما له یادې. ما له ویل چې دا ما له د حاجي وایي چې دغسې کار دی دا تاله د خپل ورور حصه نه درکوي. نو ما ویلې چې زه خو ستا پلار نه یم که نه چې زه تاله حصه تاله راشي چې خپل پلار در درکوي. نو که تا نه ما منې که بیا ووایه. نو بس دې نه پسې بیا پلار له مې وویل چې وګوره دا علت یې داسې ویلي دي ته ولې خلکو له داسې زما په دغه باندې خبرې کوي. ما ولې خلکو له هغه کوي او مې په دغسې شرموي چې دې داسې کوي یا هغسې کوي په داسې مې شرموي. اوس خلکو باندې مې غوښېټه کوي هغه یې راپسې راغلي وایي چې دغسې ټوپکې ورپسې وړو دا هلک دی له حصه نه ورکوي ولي او داسې کوو هغسې کوو. نو ما ویلې چې زما څه کار دی چې زه له حصه نه ورکوم، دا خو ستا زوی دی زما خو نه دی که نه. جګړه پسې وشوه. جګړه هم په دې وشوه په دې وشوه چې ده وی چې نه دا حصه چې دی نو دا خو هله خرڅ ته نه ورکوم نه تاسو له درکوم که اوسېږئ اوسېږئ که نه اوسېږئ ځئ. او نو ما ویلې چې صحیح ده دا عجیبه لکه وخت یې تېرېږي به تېرو به خو دا انظامونه چې دی دا مه لګوه. ما له وی چې ته دغسې د جینۍ سره یې داسې کار وکړو ستا د ښځې یادوي خپل مور لکه مېرنۍ مور راته یادوله چې داسې کار دې وکړو. دسته خبره څنګه ورسېده؟ دسته خبره په دې خبره ورسېده چې در علوي چې ستا ښځه بېګا تلې وه د غالک سره دغلته وه د مېرني سره کم دی چې راوستې. نو ما ویل چې دا جي دا خو ته هم ته راوستې نو ولې اوس داسې شرمول راپسې کېږي او شرمېم و. نو چې دونه دې رنګ وسو ته ما ویلې چې ته کوم ځای کې وي چې دا زما ښځه تلو دغلته ویې کېده. نو وی چې زه ومه خو هغه زه او ښځه مې وله په خپله کمرې دې ورکړې ولاړو نېغه. نو دا جي ته ما پسې نه شم راتلی چې ته راشه ستا دا ښځه کوم ځای ودرې ته کوم ځای کې زه دې دغه کول یې نه شم ما پسې نه شم ولې څه چل دې در روان دي تا نه کار نه وي که ولې دې ښځه دغلته تللې ده. نو د دروغ انظامونه یې راباندې لګول. نو چې ښځه زما خراب وی نو ما به ویلو چې یاره ښځه مې خرابه ده ځان به مې غلی کړی. زما ښځه چې زه یو مونځ قضا کړم نو هغه لس ورځې ما سره خبرې نه کوي او خپل مونځ کوي سبب مې وکړی
بیا ډز دې څنګه وکړو هغه زه خبره نو بس هغه خبره وکړه چې ستا ښځه دغسې شو نو ما به چاته نه شروع وکړه او به شروع مې وکړه بس بیا مې نور دماغ وکړ نه کړم چې کومه راتلو ویشتو مې نه نو پلار خو تا سره جنگ وشو یا الزام ولګو یا ضرور په جیدات پیسې باندې د وسره خبره وکړه پلار خو دې پاغي ویشتو دا نور خلک دی دا نور به هم د دې وجې به زه ته غوسې نه مې وویشتل لکه د دې چې دا د مور دې راله دغسې خبره کوه ځکه ما تاله داسې وکړه نو څنګه مې پلار ویل داسې مې د مور پسې منډې کړي نو بس نیم پیشې بس دې به پیشې وې نیم خپل پردی مې نه دی کتلی بس کله چې دا دیو نو د ډېرو خلکو باندې تا ډاسې کولې دغه ټایم کې بیا یو چې کس دی ویشتو نو کړو هوش کې نه راتلی چې بیا د غوسه ختمه شوی نه ختمې دا دماغ مې جګ لږ کمزوري م دی او لکه ته غوسه مې ډېره زیاته ده نه صبرېدم نه ما وی چې د پلار مې ولې داسې خبرې کوي نو تا څوک ویشتل ما نه خپل ورور هم ورکې لګېدلی داسې ورور مې لکه چې بچي په ځای مې لکه ما ډېر زیات لکه ګرځولی بیمار چې چپه مې پسې راشي ما به د ویانو پسې بوتلو او علاج مې ولا کول واده مې ولا کړو ساتلو را ساتلو ماشومو دماغ بیمار وم هغه مې نه پوهېږي چې ولګېدو نور څوک نور مې دا دوه مېرنۍ یو مېرنۍ ورور دی یو مې لکه مېرنۍ خور ده دی مې رانه ولګېدی دی ورکې لګېدلي وي مېرنۍ مور مې ده تا سره دا تماچه چرته وه دا تماچه ما سره وه ما سره وه د پلار لکه زه ډېر خلکو ته ور نښه کړی وم ترونو ته مې ویلي چې یاره دی داسې کوي دی هغسې کوي نو ترونو ما ته وویل ما وایي چې کاکا داسې کار دی تاسو راشئ ما سره کښېنئ پلار مې کښېنوئ ما هم کښېنوئ په ژړا شوم ترونو ته مې وویل چې یار ده وګوره دا پلار را سره دغسې زیاتې کوي ما پورې تړل مړل کوي خیر دی مهرباني وکړئ مشرانو ته مې ویلي امیرزاده دی زموږ د کلي که نه هغه ته مې ویلي ټوټل دې څو ډزې کړې وې یاره نه مې دي شمارلي چې دا 14 شوي یو که 14 ډزې شوي دې نه مخکې دې چېرته ډزې کړې وې دا تجربه دې څنګه چېرته نه حاصله کړې وه داسې مې نه وي کړې داسې خاص خو چېرته ودونو کې زموږ خو وزن سبا دغسې هغه دی چې چېرته وادي وي نو بس ټوپک تماچه زر غاړې ته واچوي ته څه کار کې او دا تماچه دې په څو اخیستې وه تماچه ټولې د 2000 روپونه وه خو کار یې ډېر غلط کړی یا واړه ماړه مې راوان کوترکه خپل مشر یې راوان ووژلو دا تماچه دې اخیستې چېرته وه او ته څه کار کې دا مې یو ورور هغه ایښتې وه هغه په 2000 روپۍ ایښتې وه زما خیال 1000 روپۍ پرې ولګولې نو هغه نه هغه چې دی نو هغه مې په یو ورور باندې راواړو هغه وایي چې د ورور ما نه دغسې پیسې میسې پټې کړې او داسې وکړه هغسې وکړه نو بیا هغه نه مونږ لکه زه او پلار مې و یو مې بل ورور مونږ پرې ورغلو مونږ بیا تماچه هم وویشتله مونږ ووهلو ته څه کار کې مونږ ځي بټۍ کې کار کوو تا چې کله دا دونه مړي دي او کله زخمیان دي او کله ته بیا چېرته وتښتېدې جی بس زه داسې لاړم یو مړو سیټ ته وړی هغه خواته مې شپه وکړه بیا سهار وختي به په ګاډي کې ویلې که نه داسې کېناستم لاړم ټېشن ته ټېشن نه ډایرکټ لاړم اخوا دغه ته روات ته هلته دې بیا څه کول روات کې مې لاړم هلته مې بټۍ کې خټه مټه واچوله خو لکه کار مې ډېر نه شو کولی نه مې شو کولی بس تلم راتلم هلته چاته پته نه وه هلته جي چاله پته نه وه خو زما خپله بس زړه مې ډېر زیات خفه و چې څوک به راسره کېناست نو بس حال به مې ولې ووایي همدغسې کار رانه شوی دی که ورور مې هم د پلار مې 15 کسان رانه لګېدلي ستا خپله مور د ستا د پلار څو ودونه کړي او ستاسو پهلنۍ مور څنګه کله وفات شوې د هغې نه څو بچي و دې نه څو بچي زمونږ خپل شپږ وروڼه او 2 خویندې و 8 کسانو که نه او چې هغه څنګه زما مور وفات شوه واده په 3مه ورځ ده ویې چې اوس ما ته واده وکړئ واده د مور مې چې څنګه لکه مړې 3مه ورځ وه ده واده کول نو موږ ویلې چې خیر دی دا واده وکړه خو چې ته داسې لکه اوزګاره پېغله زړه شوي هغه وکړه خو لکه داسې کار مه کړو لکه ده ویې چې دغه جینۍ راته وکړه دې پسې تلو راتلو دی لیکو هلته کور کې ژړل چې دا زامن راته روټۍ نه راکوي زموږ ویډیوګانې واچولې چې دا وګوره دی را روټۍ نه راکوي او چیرې نه راکوي او زموږ زنانه چې دي هغه لکه موږ چې کار ته ځو نو په 1-2 بجې ځو که نه بډۍ کارونه چې دي هغه په نور راخته باندې بیا نه کېږي ګرمۍ نو هغه چې موږ له چې روټۍ وکړو مونځ کړی بیا ودې شوي دي نو دی ویل چې دی دا ولي دي هغې بیا یې ریکارډونه هم کړي او دی له ویو د ماماګانو ته یې میرنو ته تا چې کله دا ټول ارس وکړ کله درته احساس وشو څه کله پې خفګان در کله رالو چې واقعي دا خو ما ډېر غلط کار وکړ ټایم کې خو ته غوسه وې که نه ټایم کې غوسه هم غلط کار مې کړی دی خو لکه دغه په دین چې د پلان مې ولې د انظامونه یې ولې لګول او د مور راپورې ولې دا ټول تړلي په دې وجه لا تر اوسه مې دماغ نه په ارام کېږي ستا څو بچي دي زما یو لور دی ته خو به جیل ته لاړ شې نور کلک تا مړه کړل څوک د زخمیان کله ښځو بچي به دي چا سره نو ښځه بچي مې رونو ته مې ورکړي 2 رونه دي بس هغه هم غریبانه یو ساده شان دی لږ لیونی شان دی کې یو چې دی هغه ښه دی خو بس د یاري غول دی یریږي ګرانو ملګرو کم الګ چې پولیس نیولې دی د چې کم پلار یې وجلې دی رور یې وجلې دی مور رور او خور زخمی کړي دي د دې ټایم کې زه د ډي اس پی په بي عدنان اعظم خان سره ولاړم دین و پښتنه کوو چې دی ملزم ته څنګه ورسېدل ملزم څنګه اریسټ کو او ملزم اوسه پورې خپل تفتیش کې څه ویلي دي جی سر
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني جی. بیسیکلی څنګه تاسو ته پته ده دا په 3/5/2024 باندې دلته کې تانه پبي په حدودو کې باندې نبی وکړي دي. پاره کې دا یو ریپورت مونږ ته وشو د شپې ټایم کې ماښامي ټایم کې چې په یو کور کې یو 15 تنان دي په دې باندې فایرینګ وشو او دا ټول مړه دي. مونږ فورن هلته کې لاړو سپاټ ته. په سپاټ مو وکتې دل چې بده کې 2 ډیډ باډیز وو. د هغې پہچان وشو چې یاره دا پلار او زوی دي او بقایا 3 کسان چې وو نو دا زخمیان وو چې په هغې کې یو زنانه وه، یو د هغه زنانه لور وه او یو ورسره وړوکي ماشوم زوی و چې د هغه عمر تقریبا 7 سال و. دا په بولټ انجریز وو، دا لګېدلي په بولټ باندې او فورن هغې مونږ ریسکیو کړو، هاسپټل ته مو رسول. بیا د هغې زنانه نه مونږ ریپورټ واغشتی ده او د هغې په مدیریت کې د هغې دا ریپورټ وکړو چې زما مهرنه زوی دی چې هغه په کور کې ګریلو ناچاکي و د دې خپل منځ کې څه د تقسیم او څه نورې خبرې اترې وې او په هغې باندې هغه تیش کې راغی او خپل پلار وویشتی ده، خپل ورور وویشتی ده چې د هغې په هغه ټایم باندې دغه وشو، وفات شو، جانباک شو. او دا زما سره یو لور ده چې د هغې اقرا نوم دی او 15 سال عمر یې دا زخمي ده، زه په خپله وي زخمي یم او زما دا یو زوی دی محمد چې د عمر 7 سال دی دا زخمي شوی دی. په دې باندې جناب ډي پي او صاحب نوشیره محمد اظهر خان د هغې نوټس کې دا راغلل او فورن مونږ په دې باندې د هغې په احکاماتو باندې چې هغې ووایي چې یاره دا ملزم زر در زره گرفتار شي. مونږ په هغې کې ټیمز تشکیل کړل او باقاعده د ملزم پسې مونږ د چانبین چې وکړو نو دی بیسیکلی د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دلته کې چې کومې د خښتو بټۍ وي فورن مونږ هغې ته ټیمونه ولېږل چونکې هغه ټایم سره مونږ د دا پته نه وه چې دی کوم ځای کې کار کوي. بیا چې کوم بټۍ کې د کار کو هلته لاړو خو دی چونکې هلته ونه موجود نو دې نه پس مونږ ته انفارمیشن ملو شو چې یاره د اورمړو په علاقه کې د دلته کې سخرګنیم ده او دی به هلته کې وي. هلته کې ورپسې مونږ لاړو. د هغې نه پس مونږ د پنجاب د لوکیشن راغی چې یاره دی په پنجاب کې راولپنډي کې دی. زمونږ ټیمز ورپسې هلته کې موف شو. خو دې چې کم ځای ته مطلب تللی دی نو هغه ټول ځایونه مونږ ټول ورپسې وکتېدل او الله پاک مونږ له په هغې کې کامیابي راکړه. هغه مونږ اریسټ هم کړ او چې کوم ویپن اپ افینس و په کوم ویپن باندې دا ټول کار کړو هغه ویپن هم د ده نه مونږ ریکور کړ. باقاعده چې د کله د وقوع وکړه نو بیا دغه ویپن یوړو هغې پرزې کړ او په یو شاپر کې یې بند کړو. چې دې مونږ کله اریسټ کړو نو هغه مونږ د سخر د کور هغه هم ریکور کړ. د خپل تفتیش کې څه ویلي دي یو د علاقې خلکه څه وایي چې مین وجه څه وه د قتل؟ نو مین وجه خو د دې فلحال مونږ چې تر کومې پورې اوس دې واورېده دی خو دا خبرې کوي چې یاره په کور کې زمونږ د ښځو د زنانو هم خبرې اترې وي، جنګ جګړې به وي. خو کوم چې ریپورټ مونږ ته د ده مور کړی دی چونکې دا د ده مېرنه مور وه، خپله مور یې ونه او دا ورونو خورو چې کوم دي دا هم مېرنه دي. نو د دې شروع نه مسله په دې باندې وه د دې مور مړه شوې ده او د دې پلار د هغه ورځې نه بیا دا دغه چې یاره زه به دویم واده کوم نو دا چونکې په خپله واته ورونه خویندې دي او زلمي دي ودونه مدونه هم کړي دي نو د هغه ورځې نه د دې خپل منځ کې دا کلیشز را روان او په دې مېرنه مور باندې چې کوم دی خفه و چې یاره زمونږ د پلار دا واده کړی دی او دی را د نور خلک دلته کې راوستېدل او مطلب بچي مو ورسره دي دا به سبا خو زمونږ دلته کې کوم داسې دا کور دی غریب خلک دي دومره څه شته هم نه نو د دې خلکو خو ذهن کې دا یو خبره چې یاره دا بس د دې په حصه کې به ورسي او مونږ هم داسې په ډاګه باندې پاتې شو. دی پولیس ته خپل تفتیش کې خپل جرم منلی دی؟ بالکل جرم د منلی دی او باقاعده مونږ ته چې کوم اسلحه وه هغه اسلحه یې مونږ له را کړې ده هغه مونږ د ده نه ریکور کړې ده. هغې باندې ایون بلیډینګ موجود و هغه ټایم سره په هغې بلډ موجود و او جرم هم خپل منلی دی او د خپل جرم اعتراف هم کړی دی او خپل غلطي هم مني چې یاره دا ما نه غلطي شوې دی. خو چونکې کار یې داسې کار کړو چې دی په هغې خپل هم ستومانه دی چې یاره یو مې وویشته د پلار مې وویشته دی نو بیا چې څوک مخې له راتلل ما ډز کړی دی نو دا ډزې به بیا د کړي دي را ټول کور یې ویشته دی. مهرباني جي. ګرانو ملګرو په معاشره کې خدا یو حل شوی کیس دی خو دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د داسې واقعاتو شاته زموږ اجتماعي رویې اصل محرک وي او دا رویې او معاشره کې آگاهي او برداشت پیدا کول د حکومت او د ولس شریکه ذمہواري وي. خدای پاک دې زموږ په حال رحم وکړي. د نورو ویډیوګانو د پاره زموږ چینل کرائم کہانی خامخا سبسکرائب کړئ.